औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलाही खैर गर्दानी बिहक़ शाह जिलानी। खानन ज़ुमुंगा असल के टॉपिक रहे सप्लीमेंट्री यूनिट्स या सप्लीमेंट्री फ़िज़िकल क्वांटिटीज़। वागे नमख के पथेर लेक्चर के चिकुम माइनर मिस्टेक्स माना शवायो पहलागा इंटेंसिटी ऑफ लाइट चिकुंदे इंटेंसिटी ऑफ लाइट دا مونږ سره 7th بیسیک فزیکل کوانټیټي کې یو کوانټیټي ده. نو ما لیکلی چې د دې سمبل جې دی، نو دا جې نه دی، جې د دغه ډایمنشن دی. دا به مونږ ډایمنشن ټاپک کې وایو. د دې هغه دی مونږ سره آی سبسکرپټ وي. اصل کې ایډیټینګ دومره ټایم نه میلاویږي، نو آی سبسکرپټ وي د دغه سمبل دی. کریکشن. ښه لیټس موو آن. نن زمونږ ټاپک دی سپلیمنټري یونټس یا سپلیمنټري فزیکل کوانټیټیز. صحیح شو که نه؟ سپلیمنټري یونټس چونکې درې قسمه یونټس مونږ سره بیس ډیرایوډ او سپلیمنټري یونټس. نو اوس سپلیمنټري یونټس مونږ سره دوه دي. صحیح شوه که نه؟ یو مونږ سره دی ریډین او بل مونږ سره دی سټیریډین. دا دوه مونږ سره سپلیمنټري یونټس دي، ریډین اینډ سټیریډین. او دې ته مونږ وایو پیور جیومیټریکل یونټس هم ورته وایو. پیور جیومیټریکل یونټس ورته وایو. صحیح ده. او مونږ دا خبره کړې وه چې کله 20 CGPM وشو، شلم کانفرنس وشو، نو په هغې کې دوه کوانټټۍ داسې پاتې شوې مونږ سره په 1960 کې چې هغې باره کې دا ډیسایډ نه شوه چې دا بیسک دی او که ډیرایوډ دي. یو پکې ریډین او یو سټیریډین. نو هغه کانفرنس ټایم ختم شو په 1960 کې او دا دوه کوانټیټیز ډیسایډ نه شو. نو دا یې سپلیمنټري ته وچولې وي چې نیکسټ کانفرنس کې به دا بیا مونږ ډیسایډ کړو. نو چې کله نیکسټ کانفرنس وشو، نو په نیکسټ کانفرنس کې چې کوم دی بیا دوی وي چې دا په ډیرایوډ یونټس کې راځي، خو سټل دا مونږ په سپلیمنټري هغه نوم یې مشهور شوی، نو سپلیمنټري یونټس. اوس یاد ساتئ ریډین او سټیریډین ښه دواړه پیور جیومیټریکل کوانټیټیز دي. دغه باندې ځان پویولو نه مخکې مونږ شاته ځو بیکګراونډ د دې هغه. نو مونږ به پیله سرکل چې کوم دی په سرکل باندې ځان پوه کړو چې سرکل څه ته وایي. صحیح شوه؟ نو ګوره یاد ساتئ جیومیټري د میتھس یو برانچ دی او جیومیټریکل ډیر شیپس دي چې په هغې کې ټرایینګل دی. نو دویم چپټر چې کله هم زه سټارټ کوم هغه به زه ټرایینګل نه سټارټ کوم، او چې کوم پیله چپټر دی نو په دې کې مونږ سرکل چې کوم دی دا به جیومیټریکل شیپ سټډي کړو. صحیح ده چې سرکل مونږ سره څه ته وایي. ښه سرکل مونږ سره کلوزډ جیومیټریکل شیپ دی، کلوزډ جیومیټریکل شیپ دی. صحیح ده. او د دې چې کوم ضروري دی اصل ارک او ریډیس دا پیژندل ضروري، خو ټول سپیلنګ مسټیکس ښه ابایډ ښه. نو ګورئ دا مونږ سره شو سرکل د دې کلوز جیومیټریکل شیپ دی. دا اوټر موست چې کومه باونډري ده دې ته مونږ څه وایو؟ سرکمفیرنس ورته وایو. څه ورته وایو؟ circumference ورته وایو. circumference is the boundary of circle. د سرکل باونډرۍ ته مونږ څه وایو؟ circumference. او دا بار او دا مونږ سی نه ریپرزینټ کوو، ډینوټډ بای سی. بیا مونږ مخکې ځو چې کله مونږ سرکمفیرنس په منځ باندې ډیوایډ کړو، یو لاین ډرا کړو، اسان چې میډیکل سټوډنټانو ته هم اساني په ډیټیل جیومیټري کې مونږ نه ځو. ډایمیټر څه ته وایي؟ چې کله د سرکمفیرنس داسې دوه پوینټ سره میلاو کړو چې بالکل دا سرکل په خپل دو حصو کې برابرو کې ډیوایډ کا، دې ته مونږ څه وایو؟ ډایمیټر ورته وایو. صحیح ده. او ډایمیټر چې کوم دی دا مونږ ډي نه ریپرزینټ کوو. څه نه ریپرزینټ کوو؟ ډي نه ډایمیټر مونږ ریپرزینټ کوو. او دار سره یاد ساتئ فارمولا نمبر فرسټ. میډیکل والا ډیر سټوډنټان په فزیکس کې دې د وجې مارټ یا مات خوري چې هغه دا تیوریټیکل سبجیکټ، خو یاد ساتئ دا میتھمیټیکل دی. نو فارمولا مضبوطه ساتئ. ټولو نه پهله فارمولا د ستاسو فرسټ ایئر فزیکس هر یو سرکمفیرنس چې راوخلې د سرکل هغه او په ډایمیټر یې ډیوایډ کړې، دې نه به آنسر مونږ سره راځي پای. دا د سرکل پراپرټي ده. قدرت داسې جوړ کړی چې که ورکوټی سرکل راوخلې او که غټ راوخلې چې هغې سرکمفیرنس په ډایمیټر باندې ډیوایډ کړې، دې نه به 3.14157283 یو ایریشنل نمبر چې دی انډ مونږ سره نه معلوم دا به تر راځي. صحیح ده. نو دا به هر سره یاد ساتئ چې سی بای ډي مونږ سره څه برابر دی؟ پای. او پای مونږ سره ګریک ورډ دی، دی ویلیو 3.14 ده. صحیح ده. ښه یو د پای مونږ سره څه برابر دی؟ 3.14.
بیا مونږ ځو ریډیس په طرف باندې ریډیس. نو اوس ریډیس مونږ څه ته وایو چې کله ډایمیټر په دوه حصو کې ډیوایډ کړو دا مونږ سره سرکمفرنس و دا هاف اف د سرکمفرنس مونږ سره ډایمیټر شو او دا فردر دوه حصو کې ډیوایډ کړو نو دې ته مونږ څه وایو آر ورته وایو. څه ورته وایو؟ آر ورته وایو. صحیح ده. نو دا مونږ آر نه ریپرزینټ کوو او آر به مونږ سره برابري ډي بای 2 هاف اف د ډایمیټر ته مونږ څه وایو ریډیس ورته وایو. نو آر به مونږ سره برابري ډي بای 2. اوس لاست دی مونږ سره ارک چې ارک څه ته وایي چې کله مونږه when we join any 2 points of circumference. صحیح ده. any 2 points of circumference along the same path چې circumference حدودو نه ونوځو او 2 points مونږ سره میلاو کړو نو دې ته به مونږ څه وایو ارک به ورته وایو. ګورئ دا یو پوینټ دی مونږ سره او دا بل پوینټ دی دا دواړه سره میلاو کړو دې نه چې کوم سیز جوړ شو دې ته مونږ ارک وایو او دا څه نه ریپرزینټ کوو اس نه ریپرزینټ کوو. دې ته مونږ ارک وایو او څه نه ریپرزینټ کوو اس نه ریپرزینټ کوو. نو چې دا تاسو ته یادي. صحیح ده. باونډري اف سرکل ته مونږ سرکمفرنس وایو او یاد ساتئ په دې کې به مونږ سره 360 ډیګریز انکلوډ ډیګریز د انګل یونټ ته. بیا چې کله مونږه سرکمفرنس یو پوینټ او بل پوینټ سره داسې میلاو کړو چې سرکل بالکل په دوه حصو کې ډیوایډ کړه دې ته مونږ ډایمیټر وایو. صحیح ده. نو ګورئ دا یو پوینټ او بل پوینټ او بالکل سرکل په برابر دوه حصو کې نو دې ته ډایمیټر وایو. او بیا هر یو سرکمفرنس د سرکل هغه چې راوخلی په ډایمیټر یا ډیوایډ کړه دې نه به څه راځي پای به راځي. صحیح ده. نو او ریډیس څه شی دی هاف اف د ډایمیټر دی. ډایمیټر چې کله برابر دوه حصو کې دا ډایمیټر دی دوه حصو کې ډیوایډ کړئ نو دا به مونږ سره څه شی راشي ریډیس به راشي. صحیح ده. ښه اوس یاد ساتئ ارک څه ته وایي چې کله هر 2 پوینټس د سرکمفرنس څخه په داسې طریقه باندې میلاو کړو چې د دې کوم باونډري کوم ریجن دی دغه نه ونوځو دې ته مونږ څه وایو ارک او دا مونږ څه نه ریپرزینټ کوو اس نه ریپرزینټ کوو. اوس چې دا پوینټونه زمونږ په ذهن کې نو مونږ ته به په ریډین ډیفینیشن کې هیڅ مسله نه. صحیح ده. نو اوس مونږ ریډین او سټیریډین دواړه سره ډیفاین کوو او مونږ سره به د دې طریقې کار څه شي آسان شي. یاد ساتئ ریډین چې کوم دی دا مونږ سره پیور جیومیټریکل یونټ دی او سټیریډین چې دی دا مونږ سره پیور جیومیټریکل یونټ دی. د انګل یونټ چې دی ریډین هم دی او ډیګري هم دی خو اس آی یونټ یا مونږ سره څه شی دی ریډین دی. راځئ چې ریډین مونږه ډیفاین کړو چې ریډین څه ته وایي او بیا هم دې سره سره مونږه سټیریډین کمپیریټیو سټډي کړئ نو بیا به تاسو کنسپټ چې کوم دی څه شی کلیر. اوس یاد ساتئ دې نه مخکې دا مونږ سره پلین انګل دی. څه شی دی پلین انګل دی او دا سټیریډین چې دی دا مونږ سره سالډ انګل دی. دواړه انګلې خو اوس دې دواړو کې فرق څه شی دی یو پلین انګل دی او بل سالډ انګل دی. پلین انګل څه ته وایي پلین 2 ډایمنشن ته وایي او سالډ چې کوم دی دا مونږ سره 3 ډایمنشن ته وایو. ناو واټ از ډایمنشن؟ ګورئ دا پوینټ دی مونږ سره پوینټ دغه نه لینث شته نه بریډث شته نه هایټ شته. صحیح. نو دا مونږ سره 0 ډایمنشن دا دی. د دې ډایمنشن څه شی دی 0 ډایمنشن یې نشته. بیا چې کله مونږ 2 پوینټس میلاو کړو پوینټس دا مونږ 2 پوینټس میلاو کړو نو دا مونږ سره یونی ډایمنشنل یا 1 ډایمنشنل شو. مونږ سره چې کله بیا مونږ 2 لاینونه سره میلاو کړو دا یو لاین دا بل لاین داسې طریقه باندې نو دا مونږ سره څه شی شو 2 ډایمنشنل شو. ټراینګل شو مونږ سره 2 ډایمنشنل. یا اوس مونږ سرکل ډسکس کړ دا مونږ سره 2 ډایمنشنل شو. ګورئ د 1 ډایمنشنل سیز صرف لینث یې مونږ سره بریډث یې هم 0 وي او هایټ یې هم څه شی 0 وي. دا هغه کنسپټ دی چې مونږ به بار بار په دې لیکچر کې یوز کوو. لینث د 2 ډایمنشنل سیز یي بریډث یې خو هایټ به څه شی مونږ سره 0 به وي. صحیح ده. اوس مونږ راځو بل 3 ډایمنشنل سیز له چې کله مونږ 2 ډایمنشنل لګا 2 سکويرز دي دواړه 2 ډایمنشنل یا هغه دي او دا مونږ سره میلاو کړو نو دینه به مونږ سره څه شی راځي دینه به مونږ سره 3 ډایمنشنل سیز جوړیږي. دا یو او دا بل باکس چې کومي باکس. صحیح ده. باکس او سپیر فوټبال چې کومي مونږ سره فوټبال دا مونږ سره څه شی 3 ډایمنشنلی. صندوق 3 ډایمنشنل دی. باکس کوم سیز چې لینث بریډث او هایټ 3 واړی نو دا به مونږ سره څه شی 3 ډایمنشنل. لینث هم شته بریډث هم شته
او هایټ هم شته. نو داسې سیستم مونږ څه وایو 3 ډایمنشنل. نو باکس چې کوم دی یا کیوب چې کوم دی دا مونږ سره 3 ډایمنشنل دی، سپیر مونږ سره 3 ډایمنشنل دی، سلنډر 3 ډایمنشنل دی. اوس یاد ساتئ ایریا برابر ده د لینث ضرب بریډ. نو چې څومره 2 ډایمنشنل سیزونه د دې ټولو به ایریا وي، ځکه چې لینث چاهیه او ایریا چاهیه خو به ایریا وي. صحیح ده. او والیوم څه برابر دی؟ ایریا ضرب هایټ یا لینث ضرب بریډ ضرب هایټ. چې دا درې واړه چاهیي نو هغه به والیوم هم وي. صحیح ده. والیوم یو باډۍ څومره ځای نیولی. نو اوس ګورئ دغه سیز مونږ سره لینث شته خو بریډ ته او هایټ یا 0 دي. نو ایریا یې څه شی شوه؟ د 1 ډایمنشنل سیزونو ایریا هم 0 شوه او والیوم یې هم څه شی شو؟ 0 شو. دا سره یاد ساتئ. اوس 2 ډایمنشنل چې کوم سیز دی مونږ سره سپوز دا سکویر دی یا سرکل دی یا ټراینګل دی، دا په ځمکه پراتی ښه دغه هایټ نی، نو دغه مونږ سره لینث هم شته او بریډ هم شته. نو ایریا یې شته خو والیوم یې 0 دی، ځکه چې مونږ سره یې هایټ 0 دی. چې هایټ 0 شو نو دا دواړه پټ کړه 0 سره ملټیپلای کړه نو دا هم 0. اوس چې کوم 3 ډایمنشنل سیزونه دي 3 ډایمنشنل، دا 2 ډایمنشنل او دا 1 ډایمنشنل. 3 ډایمنشنل سیزونه هغه سیزونه چې هغوی ایریا هم موجودي او والیوم یې هم. صحیح ده. او صرف یوه ایریا نه، د یو سکویر چې سوري کیوب چې واخلو دغه شپږ ایریاز دي، 1 2 3 4 5 شپږ ایریاګانې دې کې موجود دي. صحیح ده. نو پلین څه ته وایي؟ سرفیس. دا پلین دی، لاس تلای شي، داسې سیزونه مونږ سره ایریا یي. صحیح ده. او دا 2 ډایمنشنل سیزي او سټیریډین سالډ انګل 3 ډایمنشنل دې سیزونه مونږ سره والیوم هم وي. نو ګورئ پلین څه ته وایي؟ لکه سکویر چې دی دا پلین دی، سرکل پلین دی، ټراینګل پلین دی. او سالډ څه ته وایي؟ سپیر. فوټبال مونږ سره سالډ دی. صحیح ده. یا هندوانه چې ده دا مونږ سره څه شی دی؟ سالډ دی. اوس دا سیزونه مونږ وپېژانده، دغه ته وایي بیهایند د سینز یا بیسکس. نو اوس به مونږ ته د ریډین او سټیریډین په ډیفینیشن کې هیڅ مسله نی. سو وټ از ریډین؟ نو ګورئ ریډین مونږ سره هغه انګل دی چې د سرکل په سنټر کې جوړ شي. نو دا سرکل د انګل سبسټینډډ ایٹ د سنټر اف ا سرکل. سبسټینډډ څه مطلب؟ جوړ شي. د انګل سبسټینډډ هغه انګل چې هغه جوړ شي چرته ایٹ د سنټر اف ا سرکل. ایٹ د سنټر اف ا سرکل. نو 2 ډایمنشنل چې کوم سیزونه دي دا هغه انګل چې ډیفاین کوو هغې دپاره ریډین کنسپټ یوز کولی شو. پلین انګل دی 2 ډایمنشنل. او د انګل سبسټینډډ ایٹ د سنټر اف ا سرکل په ځای به مونږ دلته څه شی ولیکو؟ سپیر ولیکو. نو د انګل سبسټینډډ هغه انګل چې جوړ شي چرته جوړ شي؟ سبسټینډډ ایٹ د سنټر اف ا سپیر. ایٹ د سنټر اف ا سپیر دی یو سپیر په سنټر کې چې کله مونږ سره یو انګل جوړ شي. اوس یې څوک جوړ کا؟ سنټر اف ا سرکل کې جوړ شي بای ان ارک. یو ارک یې جوړ کا. خو څومره ارکی؟ equal to square of radius. square of radius یو ارک یا مونږ سره جوړ کا او د هغې ارک لینث څومره یي؟ صحیح ده. سایز څومره یي مونږ سره؟ ریډیس سکویر. ګورئ دا مونږ سره یو ارک یو پوینټ دا بل پوینټ مونږ اوس ووایو چې کله د سرکمفرنس 2 پوینټ میلاو کړو دې ته مونږ څه وایو؟ ارک ورته وایو. نو دا یو ارک شو او چې څوک یې جوړ کا دا ارک چې کوم په سنټر کې انګل جوړ کا. صحیح ده. او چا سره جوړ کا؟ ریډیس سره جوړ کا. نو ګورئ دا ریډیس شو آر. نو دا ریډیس او آرک چې کله مونږ سره انګل جوړ کا چرته د دې سرکل په سنټر کې، نو دې ته به مونږ څه وایو؟ ریډیس به ورته وایو. اوس یاد ساتئ چې د ریډیس خو یاد ساتئ د دې ریډیس لینث به مونږ سره څه شی؟ equal to length of radius, not square of radius, equal to length of radius. صحیح ده. چې د ریډیس لینث برابري یو ارک یې مونږ سره جوړ کا، ریډیس سره جوړ کا او د ارک لینث مونږ سره چا برابري؟ د ریډیس لینث برابري. نو ریډیس مونږ سره 2 میټر دی که نه؟ نو د ارک لینث به مونږ سره څه شي؟ 2 میټر. نو دې ته مونږ څه وایو؟ دا انګل یې چې کوم جوړ کړ دغه ته مونږ 1 ریډین انګل وایو. څه ورته وایو؟ 1 ریډین انګل ورته وایو. نو ګورئ نمبر آف ریډینس یا ریډین به مونږ سره برابر وي د څه؟ د ارک لینث. صحیح شوه. ارک لینث چې کوم ارک جوړ کا ډیوایډ بای څه شی؟ ریډیس لینث. چې ریډیس مونږ سره ریډیس سره کوم انګل جوړ کا نو ارک او ریډیس چې کوم انګل جوړ کا دا به مونږ سره څه برابري؟ ریډیس د دې دواړو ریشو. نو ګورئ ریډین مونږ تیټا نه ریپرزینټ کوو او ارک مونږ اس نه ریپرزینټ کوو
او ریډیس مونږه آر نه ریپرزینټ کوو نو تیټا به مونږ سره څه برابري اس ډیوایډ بای آر به برابر شي. وس سټیریډین څه ته وایي د انګل سبسټینډډ ایټ د سنټر اف ا سپیر بای ان ایریا دا اوس مونږ سره ایریا جوړ کا اف سرفیس او د هغې سرفیس مونږ سره څه برابري ایکول ټو سکویر اف ریډیس سکویر اف ریډیس د ریډیس سکویر برابري. مطلب ګورئ ساده خبره مونږ یو هندوانه واخلو هندوانه اوس دلته مونږ 3 ډایمنشنل سیز ډرا کولی نشو صحیح ده نو مونږ یو هندوانه واخلو او په دې هندوانه کې یو کون نی د آیس کریم کون دا پکې وردن نکړو یا مهندي والا چې کوم کونی هغه پکې وردن نکړو او هغومره تره حصه تر راکټ کړو هندوانې نه دا چې کوم انګل جوړ کا دې ته به مونږ څه وایو دې ته به مونږ وایو سټیریډین. نو ګورئ دا مونږ سره سنټر اف اسپیر شو په دې سنټر اف سپیر کې چې کوم انګل جوړ شي څوک یې جوړ کا ایریا یې جوړ کا دا ایریا چې کوم انګل جوړ کا او دې ایریا سرفیس به مونږ سره څه برابري سکویر اف ریډیس. نو ګورئ دا ریډیس د دغه سکویر به واخلي هغه سکویر نه چې څه شی راشي او دا ایریا به مغمره برابري نو دا دواړه چې کوم انګل سره جوړ کا دی ته به مونږ څه وایو سټیریډین به ورته وایو. نو سټیریډین به مونږ سره برابر شي د څه شي سټیریډین به مونږ سره برابر شي د ایریا ډیوایډ بای ریډیس سکویر به برابر شي ریډیس سکویر به برابر شي. نو ګورئ تیټا سټیریډین به مونږ سره برابر شي ایریا ډیوایډ بای آر سکویر به مونږ سره برابر شي آر سکویر به مونږ سره برابر شي صحیح ده. نو دا چې کوم انګل مونږ سره جوړ شي دې ته به مونږه 1 سټیریډین وایو چې کله دا ایریا هم سپوز مونږ سره 4 میټر سکویر ده او دا ریډیس 2 میټر دی نو 2 میټر نه به 4 میټر سکویر راشي 2 میټر سکویر نه نو 4 میټر به کټ شي نو دا چې کوم انګل جوړ کړه دا به مونږ سره 1 سټیریډین صحیح ده. نو once again let me revise the whole concept هغه انګل چې د سرکل په سنټر کې جوړ شي او څوک یې جوړ کا یو داسې ارک یې جوړ کا چې د هغې ارک لینث مونږ سره د ریډیس لینث برابري دې ته مونږ څه وایو ریډین ورته وایو. ګورئ هغه انګل دا مونږ سره یو سرکل دی د دې په سنټر کې چې کوم انګل جوړ شي او څوک یې جوړ کا ارک یې جوړ کا نو دا مونږ سره یو ارک دی خو دې ارک لینث به دومره وي چې څومره د ریډیس نو سپوز دا ریډیس مونږ سره 2 میټر دی چې دا ارک هم 2 میټر که دا ریډیس مونږ سره 4 میټري چې دا ارکم مونږ سره څه شی 4 میټري دا دواړو لینتونه به برابري بیا چې دا کوم انګل جوړ کا دا انګل به مونږ سره د 1 ریډین برابري صحیح ده. او سیمیلرلی سټیریډین مونږ څه ته وایو هغه انګل چې هغه د سپیر د 3 ډایمنشنل ګورئ دا سپیر فوټبال دی خو زه دلته ډرا کولی نشم بورډ 3D پرنټینګ والا نه نو دا چې کوم د سپیر په سنټر کې چې کوم انګل جوړ شي او څوک یې جوړ کا مونږ سره دا مونږ سره جوړ کا ایریا یې جوړه کا او دا ایریا به څه برابر دی ریډیس سکویر نه چې څه شی راځي سپوز ریډیس مونږ سره 2 میټر دی نو 2 میټر سکویر نه څه شی راځي 4 میټر سکویر نو دا ایریا به 4 میټر سکویر وي نو دا 4 میټر سکویر ایریا د 2 میټر ریډیس سره چې کوم انګل جوړ کا دغه 3 ډایمنشنل انګل ته به مونږ څه وایو سټیریډین به ورته وایو صحیح شوه. نو دا سره یاد ساتئ اوس مونږ ځو ریلیشن بټوین ریډین اینډ ډیګري چې ډیګري او ریډین په منځ کې مونږ سره ریلیشن څه شی دی یا په پیپر کې کوېسچن راځي چې پروف دیټ 1 ریډین از ایکول ټو 57.3 ډیګري نو دا به مونږ پروف کړو راځئ چې دا مونږ پروف کړو صحیح ده. نو ریلیشن بټوین ریډین اینڈ ډیګري ریډین او ډیګري په منځ کې مونږ سره کوم ریلیشن دی ریډین او ډیګري په منځ کې څه ریلیشن دی صحیح ده. نو یاد ساتئ 1 ریډین د څه برابر دی 57.3 ډیګري صحیح ده دا پروف کول دی اوس مونږ سره. نو ایز مونږ ته پته ده نمبر آف ډیګریز in one revolution number of degrees in one revolution په یو ریولوشن کې مونږ سره څومره ډیګریز دي 360 ډیګریز دي دا سره یاد سات 360 ډیګریز دي مونږ سره صحیح ده. اوس دا مر سره یاد ساتئ نو اوس مونږه نمبر آف ډیګریز په یو ریولوشن کې څومره دي 360 ډیګري. اوس ریډینس څومره دي نو ریډیس معلومولو لپاره ګوره یاد ساتئ مونږ دا ووایو چې هر یو سرکمپیرنس چې په ډایمیټر باندې ډیوایډ کړی دی نه څه راځي پای راځي ټیک شوه
او ډایمیټر مونږ سره 2 ټایم ریډیس برابر دی. دوه ریډیس چې کله سره میلاو شي دینا دا یو ریډیس هاف دا بل، نو آر پلس آر نه مونږ سره څه شی راځي؟ آر پلس آر از ایکول ټو 2r او دا برابر دی ډایمیټر. نو دی به ځای به 2r از ایکول ټو پای. نو سی مونږ سره څه برابر شو؟ 2 پای آر برابر شو، یا سی مونږ سره برابر شو 2 پای آر هم سرکمفرنس برابر دی او 2 پای ریډینس هم برابر دی. صحیح ده، 2 پای ریډینس هم برابر دی. ګورئ لکه داسې اوس مونږه نمبر آف ډیګریز ان 1 ریولوشن به مونږ سره څه شی از ایکول ټو نمبر آف ډیګریز نه سوري نمبر آف ریډینس. اوس ریډینس مونږه معلومو چې په یو ریولوشن کې څومره وي. نو ریډینس فارمولا د تیټا از ایکول ټو اس ډیوایډ بای آر. نو په یو چکر کې مونږ سره څومره ار کی؟ یو چکر کې داسې یو چکر کې مونږ سره دومره ار کی چې څومره د دې سرکل سرکمفرنس دا ارک دی. ارک څه ته وایي؟ چې کله د سرکل دوه پوینټس میلاو کړو، دا یو پوینټ او دا بل، دا مونږ سره میلاو کړو، دا څه شی راغی؟ ارک راغی. خو اوس چې یو داسې ارک ډرا کړو چې د دې سټارټینګ پوینټ او فاینل پوینټ مونږ سره څه شی سیم، دې ارک ته مونږ څه وایو؟ سرکمفرنس ورته وایو. صحیح ده، د اس از ایکول ټو ارک از ایکول ټو سی. نو دا ارک اصل کې سرکمفرنس دی، نو سی ډیوایډ بای آر. اوس سی مونږ سره څه برابره ده؟ سی مونږ سره برابره ده د 2 پای آر. صحیح ده، سی مونږ سره څه برابره ده؟ 2 پای آر ډیوایډ بای آر. نو آر به آر سره کینسل شي، نو تیټا از ایکول ټو 2 پای. نو په یو هغه کې مونږ سره څومره ریډینس سي؟ 2 پای ریډینس سي. یو ریولوشن کې 2 پای ریډینس سي. نو ګورئ 1 ریولوشن کې مونږ سره 2 پای ریډینس سي او 360 چې کوم دی مونږ سره څه شی؟ ډیګریز دي. صحیح ده، نو دا دواړه به مونږ څه شی کړو؟ کمپیر به یې کړو، دواړه به مونږ کمپیر کړو. په یو ریولوشن کې 2 پای ریډینس سي او 360 ډیګریز سي. نو دې له اکویشن نمبر 2 نامه ورکړئ، کمپیر 1 اینڈ 2. 1 او 2 به مونږ څه شی کړو؟ کمپیر کړو. کمپیر 1 اینڈ 2، 1 او 2 به څه شی کړو؟ کمپیر به کړو. نو مونږ سره به 360 ډیګري برابر شي د څه شي؟ 2 پای ریډینس به مونږ سره برابر شي. صحیح ده، اوس مونږ څه معلومو چې 1 ریډین د 100 ډیګري برابر دی. نو دې سایډ ته به 1 ریډین پرېږدو او دا هغه به تر 2 پای به دې غاړې ته در راشي. نو 360 ډیګري ډیوایډ بای 2 پای، دلته ضرب کې چې دلته راغی ډیوایډ شو، از ایکول ټو 1 ریډین. نو 360 چې په 2 پای باندې ډیوایډ کړئ، 360 چې په 2 پای ډیوایډ کړئ دې نه 57.3 ډیګري راځي. نو 1 ریډین مونږ سره څه برابر شو؟ 360 ډیګري برابر شو. So thanks everyone, see you tomorrow inshallah.